یوه کمره بله کمره بله کمره اخر دا چې ټولې یو دا خپل چې دی نو دا په دې پل باندې له پاسه باید و ټوټل 11 کمرې وې، 2 د دې یو ماما وې زما او دا 9 د دې بل ماما وې. زما نوم چمني ګل دی او په دې ځای باندې دا ځمکه د میا ده، ځمکه زمانه ده، ځمکه د میا ده، خو آبادۍ پې زمونږ دی او تقریبا دا پې زمونږ لکه 9مه پیړۍ ختمه شوه او 8مه پیړۍ پې روانه ده. په 8مه پیړۍ کې سیلاب راغی او زمونږ ډک کور یې وړ دی. دې کې 11 تولې چې دی نو په دې کې سونه تله او 15,000 ریاله او نور د دې ځای پاکستاني د لاکو نه سیوا نشته او د لاکو پورې پکې لکه پاکستاني زمونږ خپلې وي که نه. خو لکه دا ډک کور چې کوم دی نو ډک کور یې وړ دی. اوس زما دا خبره ده چې که اوس یو سړی وایي چې یاره په دې کې به په فرد باندې دا شی میلاو شي، نو زه دا یم چې زما د کور او زما د توان دا شی ما ته په شناختی کارډ باندې میلاو شي. په خپل نایک باندې دغه نو کوم نایک ما ته ویل دي چې ستا د کور څه شی راغی نو هغه به زه تاله در کوم. خو آیا چې د هغه په لیست کې راشي نو کیدای شي ماله یې رانه کي که نه زما سره د خپلو ورونو شانتې او د بچو شانتې خبره یې کړې ده. نو زه په هغو باندې څه قسمه بدنامه نه یم د پلارونو د نیکونو د وخت نه، زه په هغو باندې څه قسمه انت نشم لګولی. خو نن سبا وخت داسې راغلی چې دا هوا بدله ده نو که سبا له یا غو ته خدای نه خاص اوس یو سړی شیطانۍ وکړي نو زه دا وایم چې زما د آبادۍ څومره حق زما میلاویږي یا 15 روپۍ دي او یا 10 کروړه دي چې دا ما ته زما د شناختی کارډ په نمبر باندې میلاو شي. 9 کمرې کور و، ما پکې هغه سیخ سیمټ هم راوړه، هغه آبادي مې هم وکړه. دې کسانو ټولو ته معلومه دا مخامخ ولاړ دي. باش بارګاه چاند شیدلی دا چې دا دې قوم کړي دي او دا 9 کمرې کور یې ماله په دې ځای جوړ کړی دی که نه. د دې نه 2 کمرې شاته هم د دې میاګانو په ځای باندې نورې دي، هغه یې د بل تره ځمکه وه نو هغه کمرې په دې ځای باندې وي 2 که نه، هغه یې ورسره هم وړ دي. دا زه محب الله خان ته او وزیر اعلی صاحب ته محمود خان ته دیو ته دا زما یو ورځ دی چې لکه زمونږ شی دې مونږ ته زمونږ په کارډ میلاو شي. خبره دا ده د سیلاب وهلو خلکو دپاره نه چې کوم سامان راغلی نو زه محب الله خان ته هم وایم او محمود خان ته هم چې په دې پسې دې وروستو نه انکواري وشي. د خلکو چې د زما نقصان شوی دی ماله دې نه راکوي، خو داسې کسان پکې دي چې زما نه زیات مجبور دي او د هغو شی چې دی روغو خلکو اخیستی دی نو هغه زه نه منم. لکه زما نوم خو محب ګل دی او زما تره وضاحت وکړو، زه د ده وراره یم، دا مې تره دی او موږ په دې ځای باندې دغه دا کورونه نو چونکې زما د تره دی د زامنو خو آبادي زیاته وه، دوی فیملي ډېره زیاته ده نو آبادي ډېره زیاته وه او زما خو 2 کمرې د دوی د کور شاته 2 کمرې زما وې. دا مې د رور کور دی که دا کیمرامین لږ دغه کړي دا مې د رور کور دی او زما په دې ځای باندې وجود زما هغه او زما د تره د زامنو هغه خو ټول د سیل منشته خوړل ټول د میاګانو په دې ځای او دا نیم خو د بل ضرور دا کور چې مې دا خو نیم دی خوړل غورځول نیم پاتې دی. نو وضاحت د هغې زما تره وکړو زموږ د طرفه خو دغه قافل دی چې یاره زموږ سره د حکومت د طرفه چې څه دغه نو په کار دی چې زموږ سره وشي ځکه چې دا بچي زموږ بې کوره دا چاپېره دا زموږ ماشومان ولاړ دی. نو چې زه دا وایم څنګه چې زما تره وضاحت وکړو چې د چا بچي د بل نغري ته کېناستل دي، د چا د بچو د سر سوری غورځېدل دی، په کار دی چې دا څه نه څه دغه نو امدادي څه مدد د حکومت د طرفه د عوامو په کار دی د دې خلکو سره وشي. نو که د دې په ځای باندې هغه شی د هغه چا سره چې د هغه د خپل کوره د سیلاب لیدلی هم نه او د هغه خلکو سره وشي نو دا ډېره بې مناسبه خبره ده. زما نوم رشید اقبال دی او زه د دې وی سی ډوغلګو سابقا ناظم یم او اوس چې منتخب ممبر یم. دلته خو د سیلاب چې کوم نقصانونه کړلي دا مخامخ تاسو اینئ چې دا یو د چمني ګل کور یو د سید ګل کور یو د واحد ګلو او یو د محب ګلو یو د حیدرعلي و. نو دې کې دا څه کورونه چې دي دا خو لکه د ځمکه د میاګانو وه خو کورونه آبادي چې کومه ده نو آبادي په دې سپینګري او د 2 بچو کړله. نو لکه موږ د حکومت وخت نه دا مطالبه کوو چې هغه ځمکې والا ته د ځمکې حق میلاو شي او دا غریبانان چې دي نو دوی ته هغه راشن یو پیر میلاو شوی دی د هغې نه وروسته هغه راشن هم په دوی باندې بند شوی دی. نو دا انتهایي لکه د ظلم دی د دې غریبانانو سره چې دوی ته د دوی هغه حق چې دی هغه د آبادۍ څه حق هغه دوی ته میلاو شي او دغه د ځمکې که فرض کسي نو هغه د هغو ته میلاو شي د هغوی ځمکه هم خرابه کړله. نو موږ د خپل وزیر اعلی صاحب نه او د خپل محب الله صاحب نه دا مطالبه کوو د خپل ایسي صاحب نه او که په دې کې کومه کمیټیانې چې جوړې کړي په هغه کمیټۍ کې هم زما نوم و خو زه په هغې کمیټۍ باندې زه هم اوس شور نه یم لکه زه ته استعفا کېږم. لکه کم نومونه چې ولا موږ ورکړي وو باقاعده هغه زما سره دا نومونه دي په هغې کې دوی دغه کور راوستی دی د حیدرعلي یو کور راوستی دی سلطاني روم یې راوستی دی او بخروزي او عقلمند کور راوستی دی که نه.
نو په دې کې دا بغزمین یې پرېښودی دی، خسته محمد یې پرېښودی دی، عمر نواب یې پرېښودی دی، باچا دا کڼاتې دا چې دی دی پکې پرېښودی دی. ټوټل 11 کورونه دغه شوي دلته سیلاب وهلي. په هغې کې څه باندې سلایډنګونه شوي دي، څه سیلاب مکمل وړي دي. نو په هغې کې دوی 15 کورونه دغه کړلي دا اغوستي دي ځان سره مکمل کړي، او دا نور چې دي دا نور یې په ډیمیج کې اغوستي دي. نو زه د خپل اعلی حکامو نه دا مطالبه کوم چې یاره دا یو څو کورونه دي مهرباني دې وکړي لکه دوی ته د دوی هغه حق میلاو شي. دا انتهایي ظلم دی، الله د طرفه یو عذاب راغلی. نو اوس لکه دا زمونږ د مشران او زمونږ د صاحبان دي ورسره دا ظلم نه کوي.